أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 120 21 22 23 درې څلور آیاتونه چې نه هغه به ویلې کېږي او د رکوع اختتام سره دا سورت چې نه هغه به هم اختتام ته ورسي. اوس الله جل جلاله فرمایي چې مونږ تاسو ته دا کم واقعات او قصص بیان کړلو سوره خبرونه مې ته د ما قبل انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې نه هغه بیان کړل امید درته نو د دې واقعاتو دوه فائدې دي. یو فائدہ چې نه هغه کې د الله د پیغمبر د پاره ده او یو فائدہ چې نه هغه د عام مسلمانانو د پاره ده. الله پیغمبر د پاره چې نه هغه فائدہ پکې ده کچرته دا کسان اختلاف کوي او دې تاسو خبره نه مني او قرآن باندې ایمان راوړلو نه انکار کوي نو تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما د نه مخکې نه حضرت موسی علیه السلام هم الله پاک را لېږلی او د هغوی له الله پاک تورات شریف ورکړو خو هغې کسانو هم په هغې کې اختلاف کړو ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه نو د هغوی هم په هغې کې اختلاف کړو دغه تورات چې نو هغوی منلی نو نو حضور علیه السلام ته په دې آیات کې نو هغه سره او دې واقعاتو بیانولو کې تسلی ده چې دې باندې تاسو غمجن کېږئ او خفه کېږئ مه که دوی نه مني انکار کوي ایمان پې نه راوړي ستاسو مقابله کوي تاسو ته ایذا رسوي نو دا ټولې خبرې ستاسو نه مخکې چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي ول د هغوی سره دغه شانتې شوي وي نو ځکه الله ذکر وکړه نو مونږ چې نو هغه بیانو تا ته واقعات د ماقبل پیغمبرانو د څه دپاره ما نثبت به فؤادک چې په دې سره مونږ ستا زړه چې دی نو هغه محکم کو ستا زړه چې دی نو هغه پې مضبوط کو چې دا چې دی نو هغه یوازې زما سره نه هر پیغمبر سره چې دی نو هغه دغه رویه راغلې ده او دغه شانتې رویه ورسره شوي. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله وی راغله د تا ته په دې قرآن پاک کې یا چې نو هغه د هذه کې دا هی ضمیر سره نو د کې درې مرجې دي. یو مرجې چې نو هغه دا چې د دې نه مراد راغله تا ته په دې قصصو کې د واقعاتو کې دویم دا نه چې راغله د تاسو ته په دې آیت نو هغه سکه د آیات کې او دریم چې نو هغه مرجې د سورۃ راغله د تاسو ته په دې صورت یعنی سورۃ هود کې چې نو هغه حق خبره حق واقعات چې نو هغه به تاسو ته راغلي دي کم چې مخ کې تیر شول و موعظه و ذکر للمؤمنین او دوی منګه وی چې په دې واقعاتو کې نو هغه نصیحت د لپاره د چا د عام مسلمانانو نو الله پاک وی دی کې د مؤمنانو د لپاره چې نو هغه واعظ او نصیحت دی. نو اوس د مؤمنانو د لپاره په کې واعظ او نصیحت څنګه نه نو د مؤمنانو د لپاره په کې واعظ او نصیحت په دې اعتبار سره دی چې مسلمانان چې نو هغه کله قرآن ولي قرآن پاک ولولي او دې چې نو هغه باندې ځان پوه کړي نو د تو دا پته ولګي چې د الله رب العزت د نجات مدار دا په خپل احکاماتو کې او د حضور په طریقه کې خو دی لکه څنګه چې وس دا کم واقع تیرې شوي نو کم خلکو ته چې نجات میلاو شو نو دا ورته په دقیق دوه خبرو میلاو شو چې دا غوي کې د الله تعالی احکامات ول او د الله د پیغمبر د وخت پیغمبر طریقه به کې موجود و نو الله دې کې نصیحت دی د کې نو هغه واعظ نه د مؤمنانو د پاره او دویم دې کې نو هغه وعید د پاره د کافرانو چې دا کافران دې بېغوره کېږي نه دې ډاډه کېږي نه دې زړور کېږي نه دی وایي چې موږ به دا کتاب نه منو الله پیغمبر به نه منو د الله پیغمبر د الله احکامات به ټکراوه نو موږ به دغه شانتي یو الله وینا
چرته بغور چې نه نو هغه نشي دا واقعات و تواوروا څنګه می چې مخکینی خلک چې دا غوي د الله حکم چې نو هغه ټکرا کو د وخت د پیغمبر ته اذیت او تکلیف ورسولو داغه نافرمانی چې نه نو هغه وکړه نو سره د افراد قوت سره د جسمانی قوت سره د مالی قوت سره د حکومت او د بادشاہت د ټولو خبرو سره چې ما دا غوي هلاک کړل ندی هلاکت سګران کار نه دی نو ځکه الله پاک وایي موعظه و ذکر للمؤمنین وقل للذین لا یؤمنون اعملوا او الله وی اے پیغمبر تو وایا اے کسان ته چې ناغه ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم نو تاسو بس په خپل طریقه باندې قائم او دائم اوسئ دغه شان چې دا څنګه تاسو کوئی هم دسی کوئی ان عاملون مونږ هم چې ناغه عمل کون کیو مونږ هم کو عمل تاسو هم عمل کوئ زرد چې پته بولګي چې د چا عمل چې نو هغه د نجات ورکون کې دی او د چا عمل چې نو هغه سره هلاک کون کې دی نو تاسو په خپل چې نو هغه پته ولګي وانتظروا انا منتظرون تاسو انتظار کوئ مونږه هم چې نو هغه تاسو سره انتظار کون کیو چې څوک د عذاب مستحق کیږي او څوک د نجات مستحق کیږي څوک د ثواب چې نو هغه مستحق کیږي او څوک د الله پاک د عقاب چې نو هغه مستحق کیږي نو بس تاسو هم دغه انتظار کوئ او موږ د سره هم انتظار کوو اخرنی آیات کې الله رب العزت فرمایي ولله غیب السماوات والارض دا الله د پاره چې نو هغه علم د غیب د اسمانونو او د ځمکې و الیه یرجع الامر او هغه طرف ته چې نو هغه رجوع کولای شي د کارونو كله د ټولو نو ای الله طرف ته چې نو هغه سره د ټولو کارونو چې نو هغه غیب د اسمانونو او د ځمکو اوس د اسمانونو او ځمکو نه علاوه خو دنیا شی علمونه نور هم دي نور هم د خدای لوی کائنات چې نو هغه دی نو دا هغه ټولو چې نو هغه علم د الله رب العزت د ذات سره دی خو اکثر تاسو ګورئ کله چې الله رب العزت د عبرت د پاره یاد سي زم ذکر کوي نو الله وی تاسو ځمکه اسمان ته ګورئ تفکروا فی السماوات والارض ځمکه اسمان کې غور او فکر وکړئ ځمکه او اسمان موږ پیدا کړی نو هغه وجه دا ده چې انسان بیګا سبا چې نو هغه د ځمکه او د اسمان مشاهده کوي د پسمکه ګرځي اسمان ته ګوري نو د ادول لوی مخلوقات د الله رب العزت د هر وخت په مشاهده کې نو چې کله د هر وخت په مشاهده کې نو د پوهې د لپاره الله وي دا تا ته چې دومره لوی مخلوق ښکاري د دې په دې باندې علیم هغه د الله ذات د الله نه ما سوا بل څوک نه دی و الیه یرجع الامر كله الله رب العزت ته ټول کارونه چې نو هغه واپس کیږي د ټولو کارونو رجوع چې نو هغه الله پاک ته کولای شي نو چې کله دا ټول هرڅه الله طرف ته چې نو هغه واپس کیږي نو فعبده وتوکل علیه تاسو د هغه الله عبادت کوئ او په باندې خپل توکل اختیار کړئ دغه الله عبادت کوئ او په هغه الله باندې چې نو هغه کامله باور او توکل چې نو هغه وکړي دغه بس تاسو د کامیابی چې نو هغه ذریعہ وي مستدرک حاکم کې نو هغه روایت د مفهوم نه دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه فرمای نبی رسول الله والسلام فرمایل احب الناس او چې د خلکو کې د ټولو نام قوي او محبوب انسان هغه دی چې کم انسان د الله پاک په ذات باندې کامل توکل وي په خلکو کې د ټولو نه قوي انسان طاقتور انسان هغه انسان دی چې د کم انسان د الله په ذات باندې د ټولو نه زیات چې نو هغه سوي توکل وي دا د ټولو نه قوي سړی چې نو هغه دی اگر کده د سره اس هم نه ځکه د په باور په داسې ذات باندې ده چې په هغه ذات باندې سو غالب چې نو هغه نشي راتلی نو وی توکل علیه هغه الله باندې چې نو هغه توکل وکي و ما ربک بغافل اما تعملون او نر استعرب چې نو هغه به خبره دا هغه سن چې تاسو کوي چرته دا ونه غني چې الله رب العزت ما نه الله رب العزت هر انسان سره هر وخت چې نو هغه موجود دی دیو جن ویل کېږي وای تاسو ذکر چې نو هغه ډیر کوي اوس د ذکر کولو فائدہ چې نو هغه صحیح ځکه د ذکر چې نو هغه فائدہ ده انسان ته د استهزار چې نو هغه په ذکر سره حاصل شي چې الله ما اني الله زما سره دی او الله پاک چې نو هغه ماته ګوري نو چې کله انسان ته دغه استهزار حاصل شولو بیا چرته هم د انسان نه ګناه چې نو هغه نشي کېدلی نن چې موږ سوره په ګناهونو کې ډوب یو څومره ګناهونه چې نو هغه کو ناجیز کو نو د هغې غټه وجه چې نو هغه دا ده چې موږ د یقین نشته تاسو ګورئ اکثر سړی چې نو هغه سفر کې موټر وی باندې یا بل څه نو ته به ګاډي والته ګورې دی به د خپل حد رفتار نه تیز رواني او چې څنګه دی آلتې لیټ ونی
نو د هغه چې نو ګاډي څنګه د هغې لایټ ویني یو دم به دی خپله کانټخ کته راولي د زره که موبایل په لاس کې یو دم چې دی نو هغه د موبایل کیري د دې چې کله ټرافیک پولیس په خوا سي زر به هغه کیري اوس دی وایي ما اینی ځکه اوس به مې پرچه کی نو الله رب العزت استهزار کده سه انسان ته حاصل شولو الله دې موږ ته کی نو چې د دې سه ویلو چې الله پاک ما اینی الله زما سره دی بیا چې مجال شته چې چا نه ګناه چې دی نو هغه واقع شي ګناه خو دغه وجه زموږ نه واقع کېږي زموږ دا تصور د سره نشته چې الله زما سره دی یا الله ما اینی یا زموږ باندې الله قادر دی الله دې موږ ته دغه تصور چې نو هغه نصیب کړي وکلا نقص او هر یو خبر مونږ بیانو علیک تا ته من انباء الرسل د خبرونو د واقعاتو د پیغمبرانو نه ما اغه نثبت چې مونږ مضبوط کړو به پاغه سره فؤاد کستا زړه وجاءک راغله د تا ته فی هذه پدې کې یعنی پدې صورت کې الحق حق خبره وموعظه او نصیحت و ذکر او یاد للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وقل او وای ورته پیغمبر للذین آی کسانو تلا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا چې تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل طریقې باندې په خپل ځای ان عاملون بشک موږ هم عمل کوو وانتظروا او انتظار کوئ ان منتظرون بشک موږ هم انتظار کوو ولله غیب السماوات او د الله د پاره د غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې و الیه او هغې الله طرف ته یرجع الامر واپس به کولی شي کارونه کله ټول فاعبده نو پس عبادت کوئ د هغه وتوکل او توکل کوئ علیه په هغه وما ربک او نه دی رب ستا بغافل بې خبره اما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ